أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. دې ځګن کې هغه اصول ذکر کیږي چې په کوم سره د قومونو او د ملکونو اصلاح کیږي. موږ ویل چې دا د سورۃ درېمه کې سره روانه ده او د درېمې حصے تعلق د جهاد سره اوس د څنګه د جهاد سره تعلق دی. نو ګوره مسلمان دې لپاره دی چې مسلمان کله دنیا ته راغی د دین ځکه او د عملي کو نو دنیا هغه کافران چې کوم د اسلام الله تعالی د وجود نه قائل یا د الله تعالی د نظام او د بندګۍ قائل نه دي نو هغه ته دعوت ورکړي چې اسلام قبول کړي. که اسلام هغه راوړ نو بس زمونږ شو هیڅ خبره او سره پاتې نشو او کفارت کدي اسلام نه راوړ نو بیا هغه ته ویل کېږي چې تاسو کم از کم جزیه ټیکس ورکوي مسلمانانو ته ځکه دا ځمکه الله تعالی پیدا کړل اسمان الله پیدا کړل او دې لپاره پیدا کړل چې هغه خلک په ژوند تیرې چې کوم عبادت کوي تاسو عبادت نه کوئ تاسو به ټیکس ورکوي چې مسلمانان اقتصاد کوي چې هغه د دیاړو د کړهونو نخلاص چې هغه د الله بندګي وکړي. نو کدا خبره ومنه لنو هم کدا یې ونه منله نو بدرې مرحله کې به سره جنگ کیږي. تر دې هدف وایي چې د الله تعالی حکم ومني یا ټیکس ته تنقید یا اسلام ومني. اوس دا به څنګه کیږي؟ دا ال کېږي چې کله د مسلمانانو اندرونی مسائل حل دي احکام ته سیاست مدني هم ویل کېږي او دې ته امور مصلحه هم ویل کېږي. نو دا ال کېږي چې کله د ملکونو په منځ کې عدل او انصاف فساد نه ظلم نه د چا حق وهل بګی نه نو بیا خلک متفق او متحد او خوشاله کله چې دې متفقه متحد خوشاله به بل معنی اعتماد دې کافر نه تاسو کولی شي چې اسلام وایي نه خبره خو چې کله اندرونی ظلمونه کمی زیاتې انصاف نه فسادونه او ظلم اورانی نو بیا سره بار ول تاسو کولی نه شي ته اسلام راوړې کنه راوړې کله به راوړې دا تاسو سره به نشي کولی سره چې خپل کور روانه بار تاسو نشي کولی چې کور آباد شي به بار تاسو کولی شي. نو دلته کې امور مصلحه ذکر کیږي. دي ته امور مصلحه یا سیاست مدنی ویل کېږي. د شریعت په اصطلاح کې یو سیاست داری دی د کور تنظیم چلول او د هغه اصول هغه ځان احکام لري. یو سیاست مدنی دی چې یاره ته د خار د وطن او د ملک نظام به څنګه چلی او تا ته د کوم اصول ضرورت هغه د سیاست مدنی ویل کېږي. سیاست خپل معنی دا اصلاح کول د قران او حدیث برنا کې د یو شی اصلاح کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وکانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیل حکمرانی او د هغوی مشربه انبیاء او تور. نو کوم خلک چې معنی کوي چې دوکه بازی او ټګی دی وای دا معنی کتابونو کې نشته دا چر ځان جوړ کړی دا اجدا خبره ده چې معاشري خرابتیا او هغه کسی په خپل ذریعہ نه انکار کې دی نشي. خود د سیاست معنی دوکه نه ده او د سیاست معنی دروغ نه دي. دا د حدیثونو ثابت دي او دا عربی لفظ دی. نو دی امور ته امور مصلحه او سیاست مدنی هم ویل کېږي. بدغه کې اولنې حکم چې کوم دی نو د قصاص برابرۍ ته ویل کېږي. برابرۍ مطلب دا چې یو کس سره زیاتې وشي خو اگر زیاتې چې چا سره شوی دی که دا غریب دی که مالدار دی هر څوک چې دی او دا چا چې زیاتې کړی دی که دا هر څوک چې دی دا به د انصاف دایرې ته راوستل کېږي او دې نه به تپوس کېږي. دې ته قصاص ویل کېږي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص اے هغه کسان تاسو ایمان راوړل فرض شوی دی په تاسو باندې قصاص کول برابرۍ راوستل. پیل قاتل مبارد مړو کې دلته خو د قتل مسله د نور زګینو کې بیا نور د قصاص نور احکام هم ذکر شي. چالو عین بالعین والانف بالانف سترګه د سترګې په مقابله کې دا پوزه د پوزې مقابله کې دا چا د سترګه وچه ولا سترګه به چې پوزې د خرابه کړه پوزه به خرابې یعنی په هر څه کې انصاف او برابرۍ برازي. دلته کې دا مړو بحث دی چې کله مړ وشي نو هغه کې قصاص لازمي دی. دې ځکه چې الله تعالی وایي چې مؤمنانو فرض شوی دی په تاسو باندې قصاص. کوم مؤمنانو ته خطاب دی؟ عوامو ته خطاب دی کدا قاتلانو ته خطاب دی که حکمرانانو ته خطاب دی؟ خطاب چاته دی؟ نو مضبوط او راجح قول دا دی چې په دې کې عوامو ته
او دغه قاتلانو ته او حکمرانانو ټول ته خطاب دی چې کله اسلامي معاشره نو ټول ته خطاب دی چې تاسو باندې قصاص لازمي دی. اوس قصاص ورته کیږي نو قصاص ال کیږي چې کله اسلامي نظام اسلامي خلافت موجود دی او چې دا نه موجود دا نور نظامونه کې قصاص نه. نو د دې معلومه ده چې د تاسو کله قصاص برابرۍ راولي دا غینه مخکې به تاسو نظام قائم کړی، نظام به تاسو موجود دی چې مسلمانان یې نو نظام به موجود دی او چې نظام هم نه مسلمانان یې نو دغه ناقصه مسلمانی ده تاسو کې فرض بدل ثابت شي بیا فرض نه لکه د مازه ټیم د سره دس نه کار خبره مثبت دي اذان وشي سره دس نه کوي او نه ستنه کار خبر ده مثبت دي نو چې کوم ځای کې څه تمه نماز فرض ده نو خود به په تمخ یو دس کړي یو دس پدې نو عربه ته مونږ کولې شي دا چې کله قصاص ته پتا باندې فرض ده قصاص ته پیش کیږي قصاص سره پیش کې نو تمه لازم نه تبه د مخکې نظام موجود کړي دغه د دې وجنه دغه نظام نافذول موجوده ول دا ټول مشترکه فرض دي. اوس قصاص ځکه نشته دی چې نظام نشته او نظام موږ نه نافذ کړی زموږ غلطي ده موږ ټول سراسر اجتماعي دي ټول ګناهګار دي صرف نه ګناهګار یو چې موږ دغه معاشره نه جوړه کړې ده حالت موږ نه یو رسیدلی چې قصاص وشي نو موږ یو بل فرض ثابت کړی دي هغه فرض وجنه دا فرض ثابت نو موږ ډبل ګناهګار لکه سره ټیم چې راځي د منځ او سره د سم نه کوي منځ نه دو فرضونه لاړ نو بده وجه مفسرین لیکلي دي چې اول په دې خلکو باندې لازم نه چې دی په نظام او خلافت قائم کړي هغه نه بعد قصاص کی الحر بالحر آزاد په مقابله د آزاد کړي والحر آزاد ته ویل کېږي او مقابل عبد غلام راځي او چې کله خزه یې ته وینځي ویل کېږي دا غلام او وینځه داسې څه دي د دې څنګه به هر رواج نشته یا نشونه ډېر ناشنا ښکاري خلک یې نمونه اوري په څو کې پیژنې نه او بده کې په الحال ډېری کوتایانې بدې نمونه کې روان دي یعنی دین خوري احکام د آزاد او د غلامانو خپل احکام دي د احکام دي باغې کې ډېری کوتایانې کیږي نو حر او آزاد او غلام دا دي څه زونه دي چې د دریم جنگ اعظم نه مخکې وړاندې د څومره تاریخ دی انساني تاریخ واخله په دې کې به چې کله جنگ وشي د مسلمانانو کافرانو منځ نو چې کله مسلمانان غالب شو د هغوی نه به خلک ونیو نو خزي به سبب وینځي ویلې او سړو ته به غلامان دا هغه شرعي اصول دا چې دا وراوسته شو او اسلامي مشر ته د مسلمانانو چې کوم امیر او رهبر او هغه ته به حواله شي هغه وراوسته د بیت المال چې کوم غنیمتونه هغه کې به شمار کړل بیا به د خلکو باندې د انصاف برابر د غنیمتونو تقسیم کړ د غلامان به تقسیم شو د وینځي به تقسیم شي بیا د شریعت احکام دا دي یو سړی به یو سړی به ټول کې چې ورته کېږي واخیستلی شي ځان غلامان یې ښځې وینځي اخیستلی شي سلم پیدا کولی شي 200 پیدا کولی شي بغیر د نکاح نه ساتلی شي په دې څه پابندي نشته او دا باقاعده میلو کې خلقیږي هم او اخیستلی کېږي هم سړی هم دغه لیول باندې دی اوس د دې رواج فایده دا ده چې کله د کافرانو نه دا خلک ونیو او راځي اوس ته تقسیم دي که خلک ځان له ساتي نو یو خدای به هغه مالک به ځان له خدمت کوي هغه ته فایده شوله دویم دا غي حکم دا دی چې سره څنګه ځان له کپړیا غوندي دسي به دغه وینځي له غلام له هم جوړي کله دسي ولکه د ذمہوار شرعاً ذمہوار دی نو دغه کس چې قیدی دي د کافرانو دراوسته شوی دغه په ټیک ټاک کپړې میلاوي دي هغه ته بروټایم میلاوي دا د کورا په ځکه به ګرځیدا هم او غټه پیدا و چې په اسلامي معاشره کې به اسلام داخل متاثر شي د مسلمانانو اخلاق کردار اعمال به چلیدل نو سوچ به کاوه د زمون کافرانو خلګي په نسبت در پاتې دي او دا دین صحیح دی اسلام قبول کو مسلمان بشو کم کس چې کافرانو نیولې او بوله او داوی سبب غلام ناغي باندې عشان تقسیم د کورونو کې وساتل نو داغي فائدہ بداوه چې مسلمان به آزادۍ سره خپل دعوت چلاوه کورونو کې کله چې بچناستو مالک ته دعوت ورکاو هغه د معاشري خلکو ته دعوت ورکاو خدای خو بدول خو نه آزاد ویلي کنه ګرځېدلی په کورونو کې خلک ګرځي او کم کار به چې کاوه مالک د سره کم ځکه خدمتونه به کول هغه خلکو ته دعوت ورکاو اسلامي دعوت ورکاو تر دې حد پورې چې کله به تبادله وشو دا کله په طریقه وشو کله به مسلمانانو پیسو باندې خپل کسوان څخه واپس راو آزاد به کو نه معاشره درم جنگ عظیم نه بعد بده معنی ما هدا وری کله چې بدن قومي چیر دا رواج بنئ او دی ول د انسانیت خلاف مشکل دا رواج ختم شو نو څه څوک پیژنې نه او داغه په مقابل کې کچي پنځري تور تیرو کې بندول بجلی باندې شارټ کول بس کو باندې خړول دا فکرال اوس هیڅ کوم تاسو نشي کولای هغه او نو دا وجه د انسانیت خلاف دا خبرې کړ مدغه ته غلامان ویل کی یو دغه ته وینځي ویل کی
او چې دغه شان کې نیولې شوی نه هغه ته عذاب لري. الله تعالی وی الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد په مقابله د آزاد کې دی، غلام په مقابله د غلام کې دی. د دې مطلب دا دی چې قصاص احکام په ټول باندې یو شان جاری کیږي. که آزاد دی، که غلام دی، که زنانه ده چې قتل کړي دي نو عدالت ته پیش کیږي او قصاص کیږي. د دې دا مطلب نه دی چې آزاد ولګي د آزاد ملک هم د قصاص کیږي، که آزاد ولګي د غلام ملک هم د قصاص کیږي. څه مطلب نه دی. یا غلام ولګي د غلام ملک نو قصاص کیږي با، او که خزه ولګي د خزه ملک نو قصاص کیږي با. خو که دا ګډوډ شو، غلام ولګي د آزاد ملک، سړی ولګي د خزه ملک نو بیا هم قصاص. خدا درې قسمونه ذکر شو چې د دې مطلب دا دی چې په قصاص په لاره کې د شریعت په لاره کې ټول یو شان دي. آزاد سړی، غلام، خزه د یو شان کې شریعت احکامو پابند به اوسېږي، او دغه چې د چا نه ظلم وشو نو عدالت ته وړاندې کېږي او قصاص کېږي. په دې کې فرق نه دی. صرف د عدل د انصاف ثابتولو لپاره دا درې قسمونه ذکر شو، نو قسمونه هم شته. لکه دلته کې الحر بالحر دی، دا حر ولګي او عبد مړ کړي، دا حر ولګي او زنانه مړ کړي. بیا دغه شان دی دا عبد راولګي حر مړ کړي، دا عبد راولګي زنانه مړ کړي. دا اوس نو قسمونه هغه ذکر وکړو. ځکه ونه شو چې کله تا ته دا پته ولګېدله چې د قصاص په لاره کې ټول یو شان کېږي نو احکام په خپله معلوم شي چې هغه هم پکې شامل شي، هغه هم پکې دي، قصاص کېږي. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. هغه چاته چې معافي وشوه دته من اخي طرف د ورور د مړی نه، کوم سړی چې وجل شوی دی د هغه وارثان چې کوم دین هغه ولګي د دې قاضي ته معافي وکړه. شيء نستشي فاتباع بالمعروف، بیا ورپسې کېدل په ښه طریقه باندې. معروف هغه ته ویل کېږي شرعي طریقه، منکر هغه ته ویل کېږي چې غیر شرعي طریقه. واداء الیه باحسان، او سوارل دغه ته په احسان سره. فمن عفي له من اخيه شيء، ندا مثلا معلومه شولا چې ګوره دغه کې فمن عفي له هغه چاته چې معافي وشوه نو د من مراد قاتل، او د اخيه ورور ده. د دې معلومه شوه چې په قتل سره اسلامي اخوت ختميږي نه، بیا هم اسلامي ورورولي به قایمي. او د معتزله او خوارج عقیده دار چې په کبایر سره سره کافر کیږي، د ځګین معلومه شوه نه کافر کیږي، دا بیا ورور دی اگر چې د قتل هم شوی دی، ګناه غټه ګناه دي شوی دا، خو بیا هم مسلمان دی، د مسلمانانو د حدودونو بار نه. شیء سشی فتباع، بیا ورپسې کېدل په ښه طریقه سره. د دې شیء نه دا ټکي معلوم شو چې په وارثانو کې د څوک هم د مات کې د قصاص نه اخلا، دا وایي سره وجنم نه قصاص کوم نه، نو دا قاتل ټیک بری کیږي. چې څوک وارثانو کې یو قسم اقرار وکړو کوم نږدې وارثان چې دي چې یاره بس زمانه ته مدامه قصاص نشته ما معاف کړی، نو دی به ټیک معافي، او باقي کسان د قصاص نشي کولی. البته پیډیا چې کوم ده پیډیا په سر باندې به هر حال لازمي ده، ځکه د مسلمان یینه بغیر د قصاص بغیر د پیډیا نه پیدل دا ممکن نه دي. چې د قیمتي نه بزنه کې د زید مسلمانینا او نو به قصاص نه به پیډیا د کې دي نشي، نو ځکه د پیډیا ذکر فکر راغی او پیډیا د په سر باندې بخل رااله، نو فتباع بالمعروف واداء الیه باحسان، بیا ورپسې کېدل به شرعي طریقه سره او سپارل دغه پیډیا د سړی ته احسان سره. یعنی هغه بل لګي نه ورکه چې بس هغه بتنګي او کله ورکه او کله نه ورکه او کله 30 روپۍ او کله ورکه هغه به پوز نه راوړي د څه باندې کې احسان څه کړی او قصاص نه بچ کړی، نو بس دا څه وکړي چې ته د غونډې په یو ځل ورته کا بلکې ډېری ولا ورکه چې احسان شي. ذالک تخفیف من ربکم ورحمه، دا اسانتیا دا طرف د رب تاسو او دا رحمت دا کار چې الله تعالی تاسو ته مقدر کړ چې د قاتل ته د مقتول وارثان کوم کس چې وجل شوی د هغه وارثان دې معاف کولی شي او قصاص نه بری کولی شي او پیډیا باندې گزاره کېدلی شي. دا د الله تعالی احسان دی او رحمت دی په تاسو باندې اساني ده چې الله دې ویلي چې پیډیا نه پکې نشته، معاف کول پکې نشته، خامخا به وجل کېږي د ډېر ګرانه وي. الله تعالی تاسو له بګدا متهم ورکړل چې تاسو خپل خو خدای معاف کوی او کینه معاف کوی، دا اساني شو تاسو درته پرمنه او د الله تعالی رحمت او مهرباني ده. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، نو هغه چا چې تجاوز وکړ ورسره د صلحینه د معاف کېدلو نه یا د پیډی نه ورسته تجاوز وکړ نو د هغه لپاره عذاب دردناک. د دې مطلب دا دی چې د دې صلحینه ورسته چې دته پیډی سپارل شوی دا یا قصاص شوی دی، بلې دوړو یو شوی یا قصاص شوی یا پیډی ورکړل شوی دا او خبر به د غزي ختم شوی دا،
او در مقتول کسان راولګي کوم څه وجلې شوی هغه وارثان راولګي د کس بیا مړ چیرې بس ما به غړه مطمئن نه دي زه خپل بدل اخلم زه خبرې درنه نو د طرفه عذاب دردناک دی دا خبره اړ مجرم دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس صلح وکړه او بیا هغه نه بعد دی ولګي دغه کس یې مړ کو دا بل جنت بي هم بیا نه موري دا کبیره دا انتهایی جرم دی سخت جرم دی زیاته په اسلام کې حرام دی منل البته جهالت کسی خلک کوي چې یا خلک جوړه وکړي دغه نه بعد د څه بل کیږي خدا باغ خلک کوي چې کوم اسلامي احکام او خبر نه یې قائل نه اسلام کې د عظیم جرم د چکر بدل اخلي نو څه خبره نو په بیا خلک نه قصاص توړاندې کیږي او نه بجوړه کی او جدا دی وکړه دغه نه بعد بیا ځان کنټرول ساتي ولکم سات د بار پر قصاص په قصاص کی حیات ژوند دی دا حکمت د قصاص ذکر کیږي سړی به سوچ کوي چې یاره د څنګه د کافرانو اعتراضونه د قصاص باندې چې یاره کم کس چې بل وجلې دی اوس په قصاص کې د قاتل وجنې د دې فائدہ سره هغه کم چې مړ لږ خاصه مړ له نه ژوند دی نو پیدا الله تعالی ذکر کوي چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون تاسو د لپاره په قصاص کې ژوند دی ورته کوم د لوی ظالمان دي مړي غټ ظالمان خلک کوي کوم چې الله یې لري مړي نه کوي نو چې کوم ظالمان خلک دې مړي کړي دي او دغه ظالم ونی ولې شو اسلامي عدالت ته پیښ شو شریعت دا حکم واورو چې دا مړی بالکل په حق شوی دی در دې قابل نو او هغه د قصاص او د قصاص ټول ظالمانو په ذهن کې دا پیدا تصور پیدا شي چې کما سباله د کار وکړ نه قصه زما سم کیږي نو د قاتلان او ظالمان او د ظلمونو د قتلونو نه لاس مړی به ختم شي خو دغه ظالم ته ډاډ ورکړل کېږي چې نه هیڅ خبره نه ده صبر دې تیرې کا بیا ګر زما دی نو دا باندې د چراو دي بیا مړی کې د قتل د سلسلې نه بدلېږي نو په قصاص کې ښکارا ژوند دې نه بعد مړی نه او شریع حکم دا د قصاص په بدل ځګل کې کېږي چې کولاو میداني او د مسلمانانو یو لوی طائفه یو لوی ډله متحاضر او هغه ته وویل شي چې دا کس لګیدل دا بلې وجلې دی او شریعت دې وایي چې دا کوم دعوت دې کوي به کوم خبره وجلې نو شریعت دې د مرګ جواز نه ورکړي نو چې نه ورکړي راغی په وخت دا قصاص کیږي وس خره به دا حکم کارا باندې وایي د هر چا وجه کې به دا خبره پاتې چې د سباله د په ناروا باندې مړی کوم نو زما سره تمام دا خبر راځي دی عدالت ته پېښ کېږي او د قصاص کېږي نو خره به ظلمونه دا راکاږي ظلمونه به ختم شي لعلکم تتقون دې د فارغ تاسو پرهیزګاران شي او د ظلمونو او زیاتونه تاسو مخصوص پاتې شئ